زړونو کې وفا نشته سترګو کې حیا نشته وخت عجیب غوندي یو د بل پروا نشته وخت عجیب غوندي یو د بل پروا نشته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوصى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم و مسلمانان ورونو دے انسان باندے دی دنیاوی زندگی کے دو قسم حالتنا راضی. یو حالت وی د راحت د صحت د خوشحالی د مالداری دا ټول نعمتونه دي د الله پاک. بل حالت وی د مصیبت د بیماری د غربت د کمزوری. په دې دواړو حالتونو کې چې کوم د راحت او د خوشحالۍ حالت ته او یا د تکلیف او د مصیبت او د بیماری حالت ته په دې دواړو حالتونو کې الله پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا غي د تیرولو طریقه خودلې ده. کله چې در باندې خوشحالي راغله نو الله جل شانه فرمایي چې تاسو صبر، تاسو دا دغه شکریه او دغه خوشحالی په بدله کې د الله پاک شکر ادا کوئ. او چې کله در باندې تکلیف راغې، مصیبت راغې، غربت راغې،
بیماری رااله نو بیا وی صبر کوئ او دای فرمایلی دي چې د خوشحالی په حالت کې لئن سب شکرتم لازیدنکم که تاسو باندې خوشحالی رااله او په دې حالت کې تاسو شکر ادا کنو دا نعمت بدل ډیر کم او د مصیبت په باره کې فرمایلی دي چې که تاسو صبر وکنو اجر بدل ډیر لوی درکم ان الله مع الصابرین الله د صبر والو ملګری دی د قرانګي الله پاک فرمائی انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ پاک صبر کولو والا ہوتا بے حساب اجر ورکړي بل مقام کے اللہ فرمائی لی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللہ وی دی دنیا کی چوسے گئی نو پا مختلف طریقوں ز پتاسو امتحانات کو مو ازمیختون دروان دے کو لگی تندے مرگو افاتونا فصلون در لطباکو میوی باغون در لپا گلی وهم دا ټول مصائب دی واللہوی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ زدبان امتحان کم گورم تاسو چه دا دین مخ کے تا زمانے فراحت کی تیری کڑی دی نو آیا اس پا دی مصیبت کے دی تکلیف کے دی کے صبر کے کنے کے مطلب دا چه پا دی کے صبرو کا نو بے اور پس داو فرمائل چی پا دا سے حالتونو کی چا صبرو کو چا برداشو کو چاوی چی دا مصیبت چی راگے نو دا اللہ دا طرف نہ راگے ما صواب من مصیبت الا بإذن اللہ کم مصیبت چی انسان تر رسی دیکھ دا بل چالاس نہیں دا اللہ دا طرف نہیں بیماری را وستون کے اللہ دے لرکون کے اللہ دے غریبی را وستون کے اللہ دے لرکون کے اللہ دے دق قرنگی راحت و خوشحالی را وستون کے اللہ دے لرکون کے اللہ دے نوے چکل دا مصیبت او دا تکلیف او دا آفت تا تا ارسید نو تو داغا وقت کی ہوا ہے چھے انا للہ و انا الیہ راجعون خدای مونگم ستایو تا پیدا کری و ستا بندگانو او تا تا درزو کپا دی اخپک دی ازغیلار دا دی وڑوکی نا وڑوکی مصیبت نا واخلا تر دا مرگا پوری پلار دے مرشو بچے دے مرشو دا خزی خاون مرشو دا خاون خز مرشوا نو دا غٹ غٹ غمون دی دا لوی غمون دی پلار او مور مڑکی دل خاون خز مڑکی دل رور وفات کے دل نو دا لوی غمون دی سو کوئی زمار سورے شو سو کوئی ملا میں ماتا شوا مطلب دا غم دومر دیر دے کہ دے غم لدہ بوج او دا وزن یو شکل ورک رشی او دا چاپا سر دے کی خودنو سٹ با علمات او دا چاپا ملا دے کی خودنو ملا با علمات کی مطلب دا چیزا دیر لوی غم دے
او خپکه دې ازغه مات شونه دا وړو کې غم دې خو په دې ټولو سورتونو کې تاوي چې انا لله و انا الیه راجعون خدای تا ته واپس کیږو تستایونو په دې بدن کې په دې مال کې په دې دولت کې زمای سم نشته زمای سي اختیار هم نشته که مال دې او که دولت ته تارا کړي کرانه اخلم ته رانه اخلي که صحت دې دان تارا کړي او کدا صحت را نه اخلي بیماری را باندې راولي نوم دا ستا اختیار دی زمون حضرت مفتی صاحب رحمه الله با فرمایل وی چې خدایا دا صحت هم ستا نعمت ته ځکه شکر به پیدا کړي الله نعمت ته نو او دا بیماری هم ستا نعمت ته ځکه صبر به وکړو نو هغه اجر به الله درکړي چې خبر به متني خو یې مونږ کمزور یو الله د دې بیماری دا نعمت رالا د صحت په نعمت نه یعنی غواړي به د الله نه عافیت خدای د عافیت جون می نصیب کی عافیت مطلب دا چې د هر قسم مصیبت او تکلیف او آفت د دې نه می بچ کا او راحت را باندې راولا بیمارونه می بچ کا صحت را باندې راولا غریبین می بچ کا د حلال اشترا لراکا نو دا دواړه خدا الله تعالی د طرف نه نعمتونه دي ګناهونه په بیمارو باندې ختميږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وی ویرستو یو امت زما په دې امت کې یو ډله یو خلق ستاسو نه رستو را روان دي صحابه خو لوی مقام دي رستو س خلق راتلون کې دي چې هغوی د الله تعالی نعمت ورته ورسیږي کم سیز ورته حاصل شي چې دوی خوښوي نو دی دا الله حمد کوي او چې کم تکلیف کم خبره دوی نه خوښوي نو بس هغې ته تکلیف وایي نو کمه خبره نه خوښوي او دا ورته ورسیږي نو صبر کوي نو صبر کوي نو دی ته به الله پاک ستاسو په شانتې اجر ورکوي او دا سر نبی صلی الله علیه وسلم لا حلم ولا علم نبی ډیر پوهی نبی ډیر عقلی نبی علیہ السلام ته هغې تپوس وکړ یا رسول دا څنګه خلک وایي چې نبی ډیر علمي نبی ډیر صبري نبی ډیر عقلی او اجر به ورته ملاویږي ډیر لوی وی ځکه چې دوی ته به ما د خپل علم او حلم او صبر نه ورکړي په ظاهر کې به تا ته کمزور ښکاري خو هغه به په دغه تکالیفو باندې صبر کوي او هغه به په دغه خوشحالۍ ملاوېدلو باندې د الله تعالی شکریه ادا کوي نو د دې په برکت باندې به زه د هغوی مرتبې اوچتوم تاسو بار بار د تبلیغ د تعلیم په دې حلقو کې اوري چې د فساد او د فتنو په زمانه کې څوک د پیغمبر علیه السلام یو سنت ژوندی کی یعنی مستقل په یو سنت عمل کوونکی جمعات ترازی خی خپره دننه کوي جمعات نوزی ګسه خپله بار کوي دا مستقل په دې عمل کوي ډوډۍ خوري نو بسم الله الرحمن الرحیم چې وی خوري نو الحمدلله وی
چې وبسکي نو په 300 په بسم الله یې وسکي په ناست یې وسکي او آخر کې الحمدلله وي. اوس دا څه عمل دی؟ یعنې مشکل په لحاظ خبره کوم، هیڅ عمل نه دی، ډېر آسان عمل دی. نو الله وایي دې سړي ته به زه د 100 شهیدانو اجر ورکړم، 100 شهیدانو اجر. او هغه شهیدان چې د احد او د بدر په میدان کې شهیدان شوي، دا د صبر، دا د پیغمبر د او سنت بدله ده. نو هر مصیبت چې انسان باندې راشي دی د صبر کوي. د ټولو نه اولنې دی ځان ته د نبی علیه السلام، د انبیاء علیهم السلام، د صحابه کرامو هغه حالات را مخې ته کوي چې نبی علیہ السلام باندې څومره تکالیف تیر شو. 3 کاله کافرانو د مکی مشرکانو په شعب ابي طالب کې وسره بایکاټ وکړو، هغې کې نظر بند کړ. پورا قبیله بنو هاشم هغې نظر بند کړ، نه پې څه خرڅول، نه ورسره خبرې کولې او نه ورسره ناسته پاسته کوله. دا 3 کاله هغوی په سختۍ کې تېر کړل، خو صبر یې کوو، نو صبر یې کوو تر دې چې د ونو پاڼې خوړې، نو د ونو هغه پاڼې هم ختمې شوې. نبی علیہ السلام په 10 کال باندې د نبوت طائف ته لاړ، خلکو ته د دین دعوت ورکړ. تاسو لا اله الا الله ووایئ کامیاب بشئ. چا وی تا سره خبرې کول نه غواړم، چا څه ووایي چا څه ووایي. یو ورته ووایي خدای ته بل څوک نه میلاوېده چې ته پیغمبر کړې. الله اکبر، دا ټکې دا خبره. او بیا دا په دغې خبرو هم خبره خلاصه نه شوه. بیا یې هلکانو ته ووایي چې دا لیونی دی، د پسې شي او په ګټو باندې ولي. 2-3 میله پورې ورپسې هلکان را روان دي او په ګټو باندې ولي. د بدن مبارک نه دامره وینه وبېده چې پیزار یې د وینو نه ډک شو، او بیا یو باغ کې پناه واغسته. کله چې تکلیف در باندې راشي نو ځان ته به د نبی علیه السلام تکلیف را مخې ته کړي. بیماری راغله نو ځان ته د نبی علیه السلام بیماری را مخې ته کړه چې نبی علیه السلام سختې بیماری کړي دي، جادو پې شوی دی، بدن یې تړلی شوی دی، داسې حالت پې راغلی دی. په اس باندې سور دی، اس ویرید منډه کړه. رسول الله مبارک دا یو طرف د کجوري د ډټ سره ومګلی شو او داغه اس نښکته را پرېوت. دا طرف ټول زخمی شو، روږي ووږي شو، تر دې چې رسول الله مبارک بیا په ولاړه مونځ نه شو کولی، نو په ناستې مونځ او صحابه وایي یو ورځې مونږ رالو، دننه ورلو کور ته نبي علیه السلام تپوس ته. وی نبی علیہ السلام په ناسته باندې مونځ کوو، مونږ هم ورسره مونځ وکړو. مطلب دا چې نبی علیہ السلام جمعات ته هم دراوتو طاقت نه، چې د جمعات او د نبی علیہ السلام د کور په منځ کې بل حائل نشته بغیر د یو دیوال. دا ولې؟ دا غمو، تکلیفو، پریشانی وه، سختی وه.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کیږي بدن نے اور خیجی سوک لاس نشی وروڑے دمرے بدن گرم دے دمرا سخت تبلا حضرت عائشہ فرمائی ما اس رخوا کی اوبئی خود لے گئے سات پا سات پہ پاگے باندے لاس پہ پا کی غوپا کہو او پا دیکھ پل تندی و مخ مبارک پہ را ویچے ما بے پا تندی لاس کے خود دا کپڑی دا پاسنو زما دے لاس باور دا تکالیف چا برداشت کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکہ من با دین عبرت اخلو من با دین دا عبرت اخلو چه کم سرسی کم تکلیف رسی نو آغا دا اللہ دا طرف نرے دا دا چاپا وجہ نہیں دا اللہ ازمیخ وی دا اللہ امتحانی او یوبل حدیث شریف کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی چکل اللہ پاک دا یو انسان دا پارا یو لوی مرتبہ مقرر کری یو لوی درجے مقرر کری جنت کے اگر پارا دیر لوی مقام مقرر کری خودے دا عمل پا وجہ آغیتا نشی رسیدے ولی ذکر دا عمر لگی او آغی دا پارا آغا درجی حاصل اولو دا پارا سون کال عمر پکاری نو عمر دا دل لگی نو سا چلوشی ابتلاہ اللہ بجسدی زنوے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتلاہ اللہ بجسدی اللہ پاک دا دپ بدن باندی بیماری او تکلیف راولی او دے پہ صبرو کی دے پہ صبرو کی ذکر مسلمان بندہ کہ دے صبر انکی نو سبل سے خونشی کرو بل سبل لارستا پتا بیماری راغلا پما بیماری راغلا او ز صبر نکم نو سبکم داغی مقابلہ دادا چه زبا دا خودین دیده کوما زبا دا خودین شکوه کوما نو دا صبر دا لار ما تپاتی دا پکار دا چه زب دسی حالاتو کی صبرو چه اللہ تارا مان راوستی اللہ تیرا نلرگی اللہ تا امتحان کیا چولے خدای دے امتحان کی میں فیل مکی دے امتحان کی میں فیل مکی منتدى انبیاء علیہم السلام مختا بیشمار واقعات پر آتی ابراہیم علیہ السلام تا اللہوی دا زوی دی علال کا اگو تا غاڑا کی خود دا زوی علال اولو دا حضرت ایوب علیہ السلام بیماری وکالا یا دیر یا کم سخترین بیماری حدیثو کے داغی سے وضاحت نشتے چا سنگا بیماری ہو خود بدن ذرہ ذرہ پا تکلیف کیو یو لمحے آغا پر راحت کے نہ تیرے دا یو سیکنڈ پر راحت کے نہ تیرے دا خواغ پہ صبر کو خدای تارا اوستے دا نو تارا اوستے دا روا نو نتیجے دارا ہوا تھا چھ پا دغا وقت کی دا بیماری پا حالت کی داغا ٹول بچی مڑشو نو دا غم دا پاس غم بیمار ہم دے او دا سے معمولی بیماری بانی بیمار نہ دے سخت ترین بیماری بانی بیمار دے
نو چې صبر یې کو نو نتیجې دا راووته چې الله پاک ورلا خلک وایي خدای دله د منګي اوبه دارو کا الله دله د خپلې خولې لاړې دارو کا نو الله ورته چینه را پیدا کړه د اوبو هغې کې ولمبل ټیک ټاک شو بیبي به خدمت کو نیک عمله صالحه بیبي وه الله جل شانه ورته هغه ټول بجیم را ژوندي کړو هغه عمره وله نور غواړي دا صرف د صبر برکت دا صرف د صبر برکت ابراهیم علیہ السلام نمرود اور تواچو خو په دې خبره اور تواچو چې هغه وی الله یو دی نمرود ته الله نه سخت خبره وا تنها یو سړی دی او بل طرف ته حکومت ته بادشاہی ده قوت ته طاقتونه دي فوجونه دي اور ته واچو صبر یې وکړو هغه اور کې دننه ورته الله ګلزار پیدا کړ اورېدلي مې دي چې تا چاته تپوس وکړو چې په ټوله زندګۍ کې ستا خو ټوله زندګي په ازمیښتونو امتحاناتو کې تېره شوې د ماشوموالي نه واخله چې پیدا شوې الله دې پلار ته ووایي چې دا بوځو مکه مکرمه هلته دې رک شاړه ځمکه وه هغه وخت نه امتحان بیا چې لږ لوی شوې بیا چې کوم د پلار ته دې الله وي اوس یې ذبحه کا بیا امتحان ټوله زندګي د ابراهیم علیه السلام په امتحاناتو کې تېره شوه چېرته د خوشحالۍ وخت یې پکې لیدلی وی او بې غمه او بې تکلیفه وخت مې هغه و چې کله د نمرود په اور کې دننه پروت وم زما وروڼو دا تکالیف دا بیماریانې دا آفتونه دا د دنیا سره تړلي چې مونږ ژوندي یو په دې دنیا کې نو دا تکالیف به را باندې راځي بیماریانې به را باندې راځي د خوشحالۍ حالات به را باندې راځي تکلیفونو نه خلاصې شته نه خو تا دا راته ووایې چې دا خوشحالي څوک راولي یو الله بل څوک نه دا بیماری څوک راولي یو الله صرف الله چې په انبیاءو یې راوستی ده رسول الله مبارک فرمایي د ټولو نه زیات تکالیف په انبیاءو علیهم السلام او بیا په انبیاءو کې د ټولو نه زیات تکالیف ما ته رسېدلي ته چا په وجه نه راځي ښه الله پاک د تکلیف راوستونکی دی الله د تکلیف لرکوونکی دی او اخیری نتیجه مرګی که نه ټول عمر په تکلیف کې ته غواړې به نه د عافیت ژوند به غواړې ټول عمر په تکلیف کې تیر شو خو تا پې صبر وکړو نو د دې نتیجه به دی چې د مرګ سره به دی الله جنت ته داخلوي د مرګ سره الله پاک به درته خوشحالۍ راحتونه دغه قبر به د جنت د باغچو نه باغچه وي په دې کې به تا ته د جنت بستري وي په دې کې به تا ته د جنت لباسونه وي په دې کې به تا ته د جنت نعمتونه په دې کې به تا ته د جنت نه کړکۍ کولاوي نو دا تکالیف دا مصائب دا د الله د طرف نه راځي او دا نه په تعویذونو باندې راځي او نه په بل څه راځي او نه په بل څه ډېر خلک وچاره باندې کړي زما چا دا پرې دوی دا دشمنان چې دا شل سره کلاشنکو پوګې ته چولې ګرځي او شل سره وسره کمربند هغه د کالتو سوډک وی
دا ګرځي نو دا کلاشنکوف هم په لاک او 1.5 لاک او 2 لاک روپۍ به کېږي، ما ته قیمت نه دی معلوم. او دا یو کالتوس په سونه روپو باندې کېږي، او دا د ده زندګي سونه لالهنده ده. همداسې که په تعویضونو باندې مړ کېدی خو یو سړي له به 2 لاک روپۍ ورکړه، دا پلانې چې کوم دی په تعویض مړ کړه، په تعویض نه جوړه کېدی نو تعویض په چا باندې وکوه سړی چې څوک درنه 50,000 غواړي 1 لاک وله ورکوي. خدای دې د بي خو باسي په خپو شل شي چې ما پسې نه ګرځي. داسې بکواس چې څه کېږي نو هغه به د الله د طرف نه، غم خادي پریشانی تکلیف دا د الله د طرف نه، او په پریشانی او په غم باندې با مونږه صبر کوو. الله دې د صبر توفیق راته نصیب. دا الله نه غواړي وي خدای اول خو را باندې مصیبت راولیم چې را باندې راوسته، نو خدای اوس راته صبر نصیب. الله دې مونږ ته عمل نصیب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا